دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوي چې راکېښوي نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې خیر ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس که رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والی هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوارم وا کوٹه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنای ټلیفونو کو پر دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دی پکې څه ګوري ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دی څه ګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک که چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم ډمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږي خو اوس د جمعې په شپه بخلق تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جمعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغې ته ناست نو د ډم قوم مبلغین هم ډمان سهار چې تاسو راپاسئ یاره بیګا جوړي ده ملنګي پکې لاک سکو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی
ملنګې دی او چې کلنګې دی او ملنګې دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه پیمانې وایي ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا وما پیړی چې د قبر نه راپاسي والله که دا ورخ چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګي شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات او شیطان په چوټی دی غریب چرته پروت دی په آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب ورانه خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیہ السلام ورته وویل چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تیرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانله لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی الته پنځل لس مړی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانله او دا خو رښتیا زه غر کېږم وی راځئ که نه چې داسې بار چکر و بار راووته داسې د لاوري صاحب په مټیایي تیر شو چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه به نه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه ونه کړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیوال یې چې راښکا دې ته مخکې تیر شو په هغې الوا مچان کېناست مچانو له چرمخکی راله چرمخکی چې راله دلته یو ګاګ راغلی و هغه سره صاحبه یو سپی و او د دکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرمخکی ورکوب کو د ګاګ سپي په پیشو ورکوب کو چې پیشو یې زخمي کړه دکاندار ورته ویل بیړه دې په الوا اخیستو غرکشه زما پیشو یې مړه کړه دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر و نوکر ډېر تنګ و د خان نه چې ډېر تنګ و نه دی نوکر یې خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دې خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو